الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چه ملائکہ قبر کی راشی سوال جواب دپارا چه ملائکہ قبر کی راشی سوال جواب دپارا ورتب وایم چی غلام محمدی مزام مجلون استا من زمان من تکل رسی مجلون استا من زمان من تکل رسی عاشق پخکل مخگل فام محمدی مزام دمر لوی ملمچی کو تبیائی اول سہن دی جارو کا دخشاکو یوزل پا من محبت پا شوق سر درود شریف طولو آئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا واجب الاحترام ارباب خاص وعام علماء کرام طلباء عظام زماد اہل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرون کو پدین مینو غیرتمند مسلمانانو دلوی اختر د قربانی مناسبت سرا یو سو خبر استاسو مختا کی غسل غواړم چې د الله جل جلاله اما نواله پمنګ او تاسو باندې ډیر زیات احسانات دي انعامات دي کچرته منګ او تاسو هغه شمارول وغواړو شمار بنکړلې شو بهرحال الله جل جلاله اما نواله دنیا تا 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام را لګلی دي او دا ټول انبیاء الله پاک د خپل دین نه قربان کړی دي دین الله چا نه قربان کړی نه دی دا دین الله ته ډیر غوره دین دی ان الدین عند الله الاسلام من مسلمانانی من کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله ځان له کلمه ویل نه دي زما محترمو د دې کلمې سره ډېرې خبرې په موږ او تاسو باندې فرض شولې د الله احکامات او د جناب محمد رسول الله مبارکې طریقې موږ او تاسو ته متوجه شوي اس کا کم نارینا کم زنانا
د دې کلمې د لاندې خپل ژوند خپل زندگی تیری خدا نارینه کامیاب دی دا زنانه کامیاب ده او که کم نارینا کم زنانا د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې نه خلاف ژوند تیری نو دا به ضرور ناکامی که په دنیا کې ورته ناکامی را نشي خو د مرګ نه پس همیشه همیشه نه ختمېدو والا زندگی هغه د دې تباہ و برباد ده د دې غرق ده نو من او تاسو پابند ژوند بکو من او تاسو به د الله د احکاماتو نزان خبرو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مبارکو طریقو نه بزان خبرو اوس الله رسول په مدینه منوره کې 10 کاله پاتې شوی دی او هر کال الله رسول قربانی کړی ده دا اوس ځان له د ابراهیم علیه السلام سنت عمل نه دی دا قربانی کول دا زما استاد پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم سنت نو د دې امت په مالدارو خلکو باندې خو قربانی واجب ده خو زما محترمو دې ثوابونو ته وګوره دې ثوابونو ته وګوره زویم چې د دې امت غریبانان په صحیح معنو کې د قربانی د فضایلو نه خبر شو والله زما عزتمند څوک بم قربانی پرې نه دي نن د دې امت مالدار خلک هغه بهانه جوړي هغه چلول کوي د قربانی پما کیږي پما نه کیږي پما کیږي پتا کیږي دا خبري راخست هرست نه ګورو چې د دې قربانی د دې ساروی په بدن باندې چې څومره ویخته دي محمد رسول الله فرمایي چې د یو یخته په بدله کې یو نیکی ده صحابه رس کې یا رسول الله دا حکم د ګډ هم دی یعنی داغي په بدن باندې خو وړی ده آی کی څومره ویخته دي د شمارلو نه بهر دي الله رسول فرمای او د دې ګډ په دې بدن باندې چې کم سرمنده او داغي د پاسه کم ویخته دي د یو یخته په بدله کې یو نیکی ده او دا څومره نیکی نه شوي د دنیا دا ټول هر څه د تلی په یو چابړی کې واچول شي دا یو نیکی به وزنداري دا به دومره طاقت لري نو دلته صحابه تپوس کوي ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا قربانی څه شی دی الله رسول ورته فرمای سنت ابيكم ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا د ابراهيم عليه الصلاه والسلام سنت طریقه دا داغي عمل دی اوس ابراهيم عليه الصلاه والسلام حقیقی عاشق څومره قربانین غټ امتحانات د الله د طرف راغه الله رب العزت په ټولو امتحانونو کې کامیاب په منګ او تاسو باندې لږه غریبی راغلی نه بیا زما محترم او چغي وهو بیا منګ او تاسو مونږ او دسم پریدو منګ او تاسو الله طرف ته راتللم پریدو حالات د الله د طرف نه راشي نو دا حالات د تنزل د پار نه راځي دا د ترقی د پار راځي دا امتحان وي په دې فضایل حج کې د یوې ښځې واقعي لیکلې ده چې یوه ښځه ډېره حسینه وه الله ورته ډېر حسن ورکړی نو زما عزتمندو داسې سک خلق لګې دي خپلو کې د دې ښځې د حسن صفت کوي او په دې خبرو کې ادا خبره کوي چې دې ښځې باندې چرتم غم تیر شوی نه دی دې ښځې باندې چرته غم تیر شوی نه دی دې چرته خفګان کتلی نه دی چرته پریشانی په دې ښځه نه ده تیره شوې زما محترمو هغه زنانه چې کله دا خبرې واورېدلې ورله راغه ورته وایي نادان تاسو ته څه پته ده چې په ما کم غمونه تیر شوي په ما کومه سخته تیره شوې
وی تام لا سخته کتلې ده، تام لا غم کتلې. وی واورا زما 3 بچیو او زما خاون لګیو قربانی کولا، ذبح کولا. ځکه مونږ او تاسو ته ویل کېږي چې د خپلو ماشومانو مخامخ غلط قول غلط فعل مکوه. د خپلو ماشومانو مخامخ سیګرټ مسکا، د خپلو ماشومانو مخامخ نسوار مکوه، د خپلو ماشومانو مخامخ غلط محفل مکوه. دا ماشوم را غټیږي، دا مغه شان تاثر په دې ماشوم باندې کیږي لکه څنګه دې مشرانو ته کتلی. نو دا ماشوم اوس پلار ته ګوري، دا ماشومان پلار یې لګې دی ذبح کوي. دې ماشومان ورته وکتل، هغه د قربانۍ چاړې اوچته کړې ده، بل رور یې سملولی دی او د هغې په مرۍ باندې هغه چاړه راښکلې ده. دا مور یې وایي چې زه وررسېدم زما هغه یو زوی زما هغه بل زوی ذبحه کړی و، هغې نه دومره وینه تلې وه چې وفات شوی و. هغه منظر ما وکتو، وی هغه بل زوی مې ویرېدو، د ډېر یېرې د لاسه داسې ځنګل طرف ته وتښتېدو. وی ما خپل خاوند ته وویلې چې دلته خو په غم اخته شو، هغه ماشوم ځنګل طرف ته لاړې چرته شرمخان مات نه کي، په الله یقینو کوي زما محترمو. وی زما خاوند چې لاړې چې وی کتل، د هغې لاسونه یو ځای کې خپل بل ځای کې او بس شرمخانو مات کړی. دا په دې فضایل حج کې دا زه تاسو ته کیسې قطارې نه بیانوم. هغه شرمخانو مات کړی، هغه غم هم په ما تیر شو. خاوند ته مې هغه ځای کې اټټیک وشو، خاوند په هغه ځای باندې وفات شو. ولې 2 بچي په یو دم باندې. زما عزتمندو د چا وفات شي एकदम تینا الله واخلي، دا هغه پلار دا هغه مور په زړه به څه تېري. نو زه ځکه دا خبره اکثریت کوم چې دا کمې زنانه بې صبره دي، نو یار زه د دې دي زړونو ته حیران یم چې تاسو ولې بې صبري کوئ. ښځه خو جوړه د صبر نه ده، دا ښځه به صبر کوي. دا تکالیف پریشانی مصائب هر رقم حالاتو باندې به د خپل خاوند سره به زندگی تیری. که خاوند دی څومره غریب شي، د خپل خاوند سره به غریبي خپه نه به تیری، خپل خاوند به چا ته رسوا کوي نه. نو زما محترم وي د دې ښځو دا سینه وسیرئ، د دې نه زړه رابار کوي، وګورئ په دې کې به ټول صبر صبر صبر. نو وی په دې کې زندگی تیرېدا څه وخت داسې راغی چې ما په تناره کې لګیا وم، روټۍ مې پورې کولی. نو په دې کې زما څه کار شو، د هغه کار دپاره زه لاړم. ما خپل بچی چې کم 3 بچی زما و، هغه ما د تنور سره خوا کې په دې څنګ باندې کېنولی و. چې راغم هغه بچی مې تنور ته پرېوتی دی او زما عزتمندو پې کومړه شوی و. وی لوريانې مې د خاوند په کورونو کې ورته اټټیک وشو، د خاوند په کورونو کې چې کم دی وفات شولې. نو دا دومره خفګان، دا دومره مصائب تکالیف په ما تیر شوي، دا د دې تکلیفونو د وجې زه دومره ښایسته شوی یم چې په دې تکلیفونو باندې ما صبر کړی. دا دومره سخته په ما تیره شوې ده، دې سختې دې تکلیفونو دې مشکلاتو، دا دومره لوی امتحاناتو زه ښایسته کړې ما. د دې خبره ورسېدې. نو زما عزتمندو مشکلات وی هلا خدای د سړي یاد شي چې درمن شي، او دا درمندي هم کمه نه وي تر عبادته. چې زما عزتمندو حالات را غریبي راله، پریشانی راله، غم راغی، بیماری راغه، خو چې دا غم اله به د الله د طرف نه ستا د ترقۍ دپاره چې کله په دې غم کې ته الله طرف ته متوجه شي، چې دا غم دا خوشحالي تا الله طرف ته متوجه نه کی، دا بیا زما عزتمندو دا بیا لوی ناکامی ده، لوی نقصان ده. نو حضرت ابراهیم علیه السلام محبت ته سلام کوم، دا هغې پیار ته سلام کوم، دا هغې د خپل رب سره هغه ملګرتیا ته سلام کوم. خلیل الله
لقب ورته الله پاک دومره په اسانه نه دی ورکړی. نن ته د عشق دعوی کې 5 وخت د مونځ اهتمام دی نشتا، ته د روجي اهتمام نه کې، قربانی در باندې الله راوستا، د قربانی نه د ځان د پاتې کولو د بچ کولو لګې څومره هلې بهانې جوړې، پلانکي باندې مې قرض دی پیسې نه راکوي، یا ما باندې خو دومره قرضونه دي، دا چل دی هغه چل، هر څه پرېږده راشه دا واوره. ما هذه الاضاحی یا رسول الله، الله رسول ورته فرمایي سنت ابیکم ابراهیم. زما محترمو الله رسول ورته فرمایي دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت عمل. دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام څه شی دی؟ سنت طریقه ده. نو دلته صحابه بیا عرض کوي فما لنا فیها یا رسول الله، زمنګ د پارا پدی کې څه ثواب دی؟ موږ اوس قربانی کوو کنه، یا رسول الله چې زه قربانی وکم پدی کې به زما د پارا څه ثواب وي؟ الله رسول ورته فرمایي بكل شعرة حسنه، د هر ویخته په بدله کې یو نیکی ده. سبحان الله، د هر ویخته په بدله کې یو نیکی ده. نو دلته بیا صحابه تپوس کوي یا رسول الله دا حکم د ګډ متعلق هم دی، ګډا په دې باندې دا څومره ویختي ادا شمارلو نه. الله رسول ورته فرمایي ها د ګډ د ګډي دا په دې بدن باندې چې کوم وړی دا د دې یو یخته په بدله کې هم زما عزتمند یو نیکی ده. نو ما خو تاسو ته ویلي چې یو نیکی به پلار تعالی نه درکوي، مور به نه درکوي، یو بل نه به تختی چې ما نه نیکی څوک ونه غواړي. او بیا چا چې قرباني وکړه د حشر میدان ته به څومره تکلیفونو سره خلک روان وي، او دا کس چا چې قرباني کړې ده دا به زما عزتمندو دغه د قربانۍ څاروی دا به د ده دپاره سورلی وي، دا به په هغه خپلې قربانۍ په دې څاروي ناست وي او په سهولت سره به د حشر میدان ته روان. خلک به غورځېږي را غورځېږي، سخته ورځ به وي، ګرمي به وي، الله دې په موږ اسانه کړي. نو قرباني چې چا کړې وي نو په ایمان وایه یو سړی پیده روان دی، یو په سورلۍ د پاسه ناست دی، نو دې دواړو کې کم په سهولت دی؟ دقه شان دی. نو بیا الله رسول فاطمی بی بی ته فرمائی اے زما لور بی بی، اے فاطمی پاسا قربانی کم ځای کې کیږي، لاړه شه او هغه قربانۍ ځای کې ودرېږه. ولی چې د قربانۍ څاروی کله ذبح کیږي د هغې د بدن هغه وینه هغه قطره ځمکې ته رسي، ځمکې ته لګېدلو نه مخکې الله جل جلاله ستا رستني ټول ګناهونه معاف کړي. ورسې هلته ودرېږه و یا رسول الله دا حکم صرف زما دپاره دی، دا فضیلت صرف زما دپاره دی، دا دومره ثواب. الله رسول ورته فرمایي نه، آل محمد دپاره هم دی او عام مسلمانانو دپاره هم دی، ځان له ستا دپاره نه دی. نو زما عزتمندو ما تاسو ته خبره وکړه چې کلم تاسو ذبح قربانی کوئ نو هلته چې کوم دی ځان سره ماشومان مه پرېږدئ. داسې ده که دا ماشومان ګوره دا پلار یې سګرټ څکي، دې ماشوم هم چېرته پاڼه تاوه کړي را تاوه کړي او زما عزتمندو اور یې ورته بل کړی او خولې ته یې نیولي. یاد دی دا پلار یې چې کومې چپړې اچوي په ایمان وایه په دې چپړو کې تا خپل بچی کتلی دی که نه دی کتلی؟ دا بچی هم هغه چپړې اچوي. دا پلار یې موبایل استعمالی، دا ماشوم هم موبایل رالی هغه سیاسي داسې پکې کوي لګیا. دا ماشوم پلار ته ګوري، مور ته ګوري. نو په دې بنیاد باندې د خپلو ماشومانو مخامخ غلط
حرکات مکوي، غلطه خبره خلی نه مو باسا، کنزل مکوا. دا بچی دي زده کوي او د دې بچی په خامخ په ماشومتوب کې زناور مذبح کوا. خدای نه خاصه سبب ته په کور کې نه، مور به په کم کار کې مصروف وي. څنګه مې درته واقع بیان کړه د به همدغه شان چاړه راخستی او خدای نه خواسته څلوي کار به درله کتلی، نو ماشومان به د ذبح په ټیم کې ځان سره نه پرېږدئ. نو زما محترمو د ذوالحجې اتم تاریخ په شپه باندې حضرت ابراهیم علیه السلام خوب ګوري چې ویلو والا وی چې د الله حکم دی دا خپل بچی چې کوم حضرت اسماعیل علیه السلام دی دا ذبح کا، دا بچی ذبح کا. دا څه شی دی؟ دا امتحان دی. اوس ما تا بچی پرېږده هغه زناور هم نه ذبح کوو. بچی ذبح کول ګران دي که زناور؟ حضرت ابراهیم خلیل الله لقب ولی ملاو شو؟ سلور غټ غټ امتحانات د الله د طرف راځي او ابراهیم خلیل الله پکې کامیابی. وای دا بچی ذبح کا. نو زما محترمو په دې ورځ باندې تر ماسخوتنه پورې تر ماښامه پورې حضرت ابراهیم علیه السلام سوچ کوي چې دا خوب رحمانی دی او که شیطانی دی. نو دی وجه نه دی ورځ ته د سوچ ورځ ویلی شي، دی ورځې ته د سوچ ورځ. زما محترمو بیا په اتمې ذوالحجې باندې د نهمې ذوالحجې په شپه باندې بیا خوب ویني د الله د طرف نه حکم کیږي. زما محترمو ابراهیم خلیل الله هغه د دې خوب حقانیت ته رسی. نو بیا هم زما محترمو ابراهیم علیه السلام پوره تحقیقات نو شوي د دې خبرې. نو بیا د نهمې ذوالحجې په شپې باندې خوب وکتو او به زما عزتمندو د لسمې ذوالحجې په سحر باندې خپل کور والا ته وایي، حجري بیبي ته فرمایي چې دا بچې دا پاک صفا کا، پاکی جامې ورته واچوا او مونږ چرته مهمان نوازۍ دپاره چا بللی یو او هلته روان یو او دا بچې صفا. نو حجري بیبي زما محترمو حضرت اسماعیل علیه السلام ته غسل ورکو، پاک صفای علم بولو، دا غې نه پسې ورله په سر کې تیل ولګول، سر یې وله ښایسته ګومنځ کړلو. دا ماشوم یو بچی دی، څومره وخت بعد الله ورکړی دی او بیا قرباني امتحان هم د دې بچي د قرباني کولو همدا اوس ذبح کا. دې ته عشق وایي. هغه پاک صفا سوترے کو زما عزتمندو خسته کپڑے و تواچولی یختے ور لگو منز کو او ابراہیم علیہ السلام تے ور حوالہ کو. ابراہیم علیہ السلام منا طرف تبوت لو دلتا زما عزتمندو شیطان راغے او ابراہیم علیہ السلام تا وسائس ورا چی شیطان گوری چیرا دا ابراہیم علیہ السلام دا خپل رب دا پارا دا سمر لوی قربانی دا تیار شو لگیا راشا وسوسی وروا چوا کوشش محنت شیطان لگے دے زما عزت مندو ابراہیم علیہ السلام تا وسوسی ورا چی چی سمر خیستا بچے دے دے سمر خیستا حسن دا غی دی قد تا اگورا دا غی حسن و جمال تا اگورا دا چل لے آغا چل لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطا فرمائی چې الله پاک امددی بچی د ذبح کولو حکم کړی چې امدا بچی ذبح کا. هر کله چې زما محترم و شیطان د ابراهیم علیه السلام نه مایوس کیږي نو بیا سکی زی او د اسماعیل علیه السلام مور بیبي هجره بیبي هغې ته زما عزتمندو دغه وسایس ورچئ چې تا خو هغه ماشوم تیار کو تا خو هغه ماشوم صفا ستره دې کړو ښایسته دې کړو
او ابراهیم علیه السلام ته دی حواله کو تا ته پته شته هغې دا چرته بوتلو وی چرته بوتلو وی ذبح کولو د پاره بوتلو ذبح کوي نو زما عزتمندو حضرت ابراهیم علیه السلام بی بی حجره بی بی هغه شیطان ته فرمایي اے شیطانا تا کم داسې پلار کتلی دی چې خپل بچی ذبح کوي تا کم پلار دا کتلی دی چې خپل بچی ذبح کوي نو بیا شیطان اوس دلته خبره واضحه کوي وی د الله حکم دی کنه چې دا خپل بچی ذبح کا وی ښه چې د الله حکم دی دا خو زما بچی دی زه خپل ځانم د الله د دین دپاره قربانولو ته تیار د الله دپاره زه قربانولو ته خپل ځان تیاروم دا خو زما بچی دی شیطان هلته نه مایوسه شو راغې اسماعیل علیه السلام پسې راغې ورته وایي ته خو لوبې کې تا ته پته شته چېرته روان کړی وی چرته روان کړی وی ذبح کوي دی اسماعیل علیه السلام ورپسې مخ ورړی وی تا کم پلار کتلی دی چې خپل بچی ذبح کوي وی نه دا الله حکم دی چې دا اسماعیل علیه السلام ذبح کا وی ښه وی چې دا الله حکم دی وی دا حکم ما ته قبول دی الله اکبر وی دا حکم دا د الله فیصله ما ته قبوله ده زما محترم و شیطان بیا بیا تنگول کول حضرت اسماعیل علیہ السلام لاندې کانو ته لاس کو چې څو گزارې پې وکړو که نو زما عزتمندو هغه گزارونه الله ته دومره خوښ شو تا قیامت الله رب العزت په حجینو باندې دا گزارونه څه کړه فرض یې کړه فرض دا به په شیطان باندې هغه گزارونه کوي دا وکاڼي په شیطان باندې ولي حضرت ابراهیم علیہ السلام په شیطان باندې گزار کوي حجره بی بی په شیطان باندې گزار کوي دغه شیطان زما استاد بابای آدم دشمن د حضرت نوح علیہ السلام دشمن زما عزتمندو د عیسی علیہ السلام دشمن د ابراهیم علیہ السلام دشمن د محمد رسول الله دشمن دا زما استاد ښکاره دشمن دی الله پاک قرآن کې فرمایي دا ستاسو ښکاره دشمن دی په دشمنۍ سره ونیسئ نو شیطان سره خو دشمنی نه کې د جماعت امام سره دشمنی راغستې ده شیطان سره دشمنی وکړه دا ستا دشمنان نه دي دا ستا خیرخوا دي نو زما محترمو حضرت ابراهیم علیہ السلام خپل بچی نه تپوس کوي بچیا وایا کن انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى بچی نه تپوس کوي بچیا د الله حکم دی چې دا بچی ذبح کا تیاری کا تیار نه اوس دا بچی سوی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین اے بابا جانا تا ته چې کوم حکم شوی دی هغه پوره کوه ان شاء الله ما به د صابرینو نه بیا موندي زه به د صبر کوونکو نه تا ته چې کوم دی بیا موندلی شم تا ته چې کوم حکم شوی دی بابا جان خپل حکم ژوندی کوه الله جل جلاله د پلار او د زوی دا خبرې اوري لګي اوس دا بچی پلار ته وایي بابا جانا یولس نصیحتونه ورته کوي اے بابا جانا د یو څو نصیحتونه درته کوم په دې باندې عمل وکړه چې تا ته تکلیف میلاو نشي اول نمبر کې ما په دې ځمکه باندې الټه سملوه هسې نه چې ته ما سیده سملې او زما مخ ته ګوري او ستا په زړه کې زما مینه راشي او چېرته ما پرېنږدي او د الله په حکم کې چېرته تاخیر را نشي اے بابا جانا خپلې سترګې وتړه خپلې سترګې وتړه چاړه ښه تېره کړه بابا جانا چې زما په مرۍ باندې چاړه ته راښکاږي چې هغه وینې چې کوم دی ستا کپړو ته ستا بدن ته هغه وینې هغه ساس کی هغه اونشي او هسې نه هغه ساس کی ستا په کپړو باندې وي او ته کور ته لاړ شي او زما مور بي بي ستا دا کپړې وویني زما مور ته به تکلیف میلاو شي بابا جانا دا خپلې سترګې وتړه زما محترمو بیا ورته وایي بابا جانا زما د وینو د ساسکو نه ځان بچ ساته چاړه ښه تېره کړه چې ستا بدن ته تکلیف نه وي زما د بدن د مرۍ دا رګونه په اسانه باندې کټ کړلی شي او زما د بدن نه روح په اسانه باندې وځي ولې چې مرګ ډېر سخت شی دی مرګ
مرګ ډېر سخت شانه باندې زما د بدن نه وځي او بیا ورته وایي زما دا بدن دا کمیس دا زما مور له یوسه چې زما مور د یاداشت په طور باندې کله نه کله دې کمیس ته ګوري او زه ورته رایادېږم او ای بابا جانه که زه کم ماشومان د محلي وي زمونږ کور ته دننه مه پرېږده هسې نه زما مور هغه ماشومان ګوري او زه ورته رایادېږم زما مور ته به تکلیف میلاویږي ای بابا جانه زما غونته کې کم ماشوم تا کتلو نو هغه ماشوم زما کور ته زما مور بیبي له مه راوله هسې نه زما مور ته تکلیف درد میلاو نشي زما مور ته به زه رایادېږم زما مور ته به ډېر تکلیف او درد غمجنه کېږي به دا یو څو نصیحتونه کوي زما محترمو ابراهیم علیه السلام زما په زړه کې خو د دې بچي مینه راغه یا الله دا خو نشي کېدی زه خو ستا پیغمبر یم ستا خلیل یم زما په دې زړه کې زما د بچي مینه څنګه راغه په دې خبرو سره د ابراهیم علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شولې زما محترمو په یو پیغمبر کې د 4,000 کسانو طاقت الله پاک ایښودی وي هغه پیغمبري طاقت استعمالی چاړه په اسماعیل علیه السلام باندې چلی او زما عزتمندو چاړه پرې کوله نه کوي د ډېرې غصې د لاسې چاړه د یوې خښتې نه زما عزتمندو یوه غټه ګټه پرته وه د هغې نه یې داسې وایستله هغه ګټه د هغه چړې د تیزوالي د لاسه او د ډېرې تېروالي د لاسه په منځ دوه شوله داسې ورته وایي دا دومره تېره کاڼې په منځ دوه کې او دا غوښه نه کټ کې چړې نه آواز راځي اے ابراهیم علیه السلام ستا د رب د طرف نه حکم دی چې کټ کول مکوه ستا رب وایي کټ کول مکوه او ته وایې چې کټ کول وکړه زه اوس د چا ومنم زه ستا د رب ومنم او که ستا ومنم ستا د رب ومنم که ستا ومنم د پلار او د زوی دا قربانی وکتله الله پاک د پلار او د زوی قربانی ګوري فلما اسلم وتله للجبین وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين پلار او زوی د الله د حکم په مقابله کې خپل چاہتونه قربان کو خپل هر څه قربان کو هغه خوب چې کوم زما عزتمندو حضرت ابراهیم علیه السلام کتلو هغه خوب الله پاک ورته په قرآن کې فرمایي چې تا خپل خوب رښتونه کړلو رښتونه دې کړو دا پتا باندې ازمیښتو امتحان استاد رب د طرف نه او ای ابراهیم او ای اسماعیل علیه السلام تاسو په دې امتحان کې دواړه کامیاب شولئ زما محترمو دلتا الله جل جلاله د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه قربانی هغه ازمیښت او امتحان وکتلو لقب ورته تصور کړو ابراهیم خلیل الله دغه ابراهیم علیه السلام نمرود په اور کې واچولو کوي نه چولو تاسو نه تپوس کو وای چولو کوي نه چولو هغه اور چا ګولې ګلزار کو आवाज راکې لږ ځان تکلیف کې گئی اوچت आवाज سره وای څوک زما عزتمندو دا خبره تسلیمي چې زه الله پیدا کړم د الله نوم واخلئ آغا الله ابراهیم علیه السلام په هغه د نمرود په هغه خطرناک اور کې الله ګل گلزار صحیح سالم وساتلو کوي نه ساتلو آغا الله هغه طاقت سره موجود دی نن موږ او تاسو د کرنل نه د جج نه اے اس پی او ډي اس پی او د خېټورانو نه او مالدارانو نه او نوابانو نه او خانانو نه ولې یریږو ځکه یریږو چې زموږ په زړونو کې د الله یره کله چې په کوم زړه کې د الله یره راشي د مخلوق یره اتوماتیک دا غزړه نه کله په دعا کې دی دا ویلی دی یا الله زما د زړه نه د مخلوق یره ختمه کا ولی د مخلوق یره فضل یا الله ستا یره زما په زړه کې راولا
چې کله د الله یره ستا په زړه کې راغه بیا به زنا ته نږدې کېږي نه، بیا به د خویندو حقونه ورکې، بیا به ناب تول کې کمې نه کې، بیا به په چا ظلم نه کې، بیا به د انصاف فیصله کې بې انصافي به نه کې، بیا به د ګناه نه ځان بچ کې. دا ټولې خبرې ورسره خپله راغلي چې کله څه وشي د الله یره په زړه کې راشي. څومره بهتر شی دی، څومره قیمتي شی دی د الله یره او د مخلوق یره. د مخلوق یره دومره بهتر شی دی چې په کور کې به ناستې جومات دپاره به بیا چې کوم دی د کور نه هم نشي راوتی، د تکبیر اولا نه به هم محروموي، د جهاد نه به هم پاتې. ولې بزدله شوې که نه جي انشاءالله العزیز د اوچتو سترګو زندگی به کوو په فخر سره، زما عزتمندو په عزت سره. و یا الله ژوندم د عزت د نه غواړم او مرګم د عزت د نه غواړم. یا الله د بې عزتۍ د ژوند نه او د بې عزتۍ د مرګ نه حفاظت وکړه. نو زما محترمو ابراهیم علیه الصلاة والسلام په ایمان وی وړه قرباني ورکړه که غټه قرباني ورکړه؟ سخت کار دی که نه دی؟ هغه بچې نه زه کله ناکله د احمد بچي ته ګورم، ستا په کور کې چې کوم بچی تا ته ډېر محبوب دی، ډېر خوښ دی، ډېر ګران دی، هغه بچي ته داسې ګوره او د ابراهیم علیه السلام دا واقع ځان ته مخې ته که وربکي الله دې سلزل خفه شي. والله که چرته هم داسې و دغه بچي ته ګوره چې دا بچی اوس د الله د طرف نه حکم وشي دا ذبحه کا ذبحه وکړي، دومره تکړی تا ته الله وی واقیموا الصلاة مونځ نه کې نو بچی به څه ذبحه کې. الله درته وی قرباني وکړه، بچی مه قرباني کوه، زناور قرباني که هغه نه کې نو بچی به څه ذبحه کې. قرباني به کوو انشاءالله، کوو به انشاءالله، په شوق سره به کوو انشاءالله، مینې سره به کوو انشاءالله. د دې امت په مالدارو خلکو قرباني څه ده؟ واجب داسې ده. نو دې حدیث ته نه ګوري، حدیث ته نه ګوري بكل شعرة حسنه، د هر ویښته په بدله کې یوه نیکي ده. نو د زناور په بدن څومره ویښته او بیا دا زناور به د دې سړي دپاره د قیامت په ورځ زما عزتمندو د سورلۍ او باعث به الله پاک جوړ کړي. د حشر میدان ته به دا په دې قرباني دا غویې دا څاروی چې کوم دی په دې باندې به زما عزتمندو سورلي کوي او د حشر میدان ته به روان د دې قربانۍ دا غوقې دا وینا دا ښکرې دا هر څه دا به زما عزتمندو د ده د نیکو اعمالو په چابړۍ کې به الله پاک اچوي، هغه چابړۍ به پې الله درنوي. ته قرباني ته وې دا چلنې هغه چلنې. الله رسول 10 کاله مدینه منوره کې پاتې شوی دی او 10 کاله کې الله رسول چرتم قرباني تر خپل وفاته پورې خپل مرګه پورې زما عزتمندو یو کالم پرېښې نه ده. نو دلته پته ولګېده چې دا ځان له د ابراهیم علیه السلام طریقه نه ده، دا د محمد رسول الله طریقه ده. بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات کېدو علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي اے علی رضی الله تعالی عنہ هر کال قربانی کوا، زما د پارم کوا او د ځان د پارم که وس الله در کړی دی د محمد رسول الله د طرفم د خپل استادانو د طرفم د خپل رشتہ دارانو د طرفم قربانی کوا، کنه د خپل ځان د پاره خو کنه یو چیلې دیم د وسنه کیږي دومره غریبي. نو کچا په قرض باندې پیسې راواخستلې او قرباني وکړه نو زما عزتمندو را روان کال به الله رب العزت دومره مال دل راوستي وي چې په د باندې به قرباني واجب وي، دا به مستحق د قرباني وي او هغه قرضه چې کوم راخستې د هغه به الله خلاصه کړي وي په صحیح نیت باندې. په کم نیت باندې؟ صحیح نیت. نیتونه د الله رضا کوي، لالچ او غرض پکې دا مه راوله چې بس مالداره بشم، نه الله راضي شي. وینا په دغه ورځ باندې یو عمل الله ته قابل قبول نه دی زما عزتمندو بغیر دا وینه تویول، چې په دغه ورځ باندې وینه توی کړلی شي په ځمکه باندې. الله رسول څومره عجیب خبره فاطمې بیبي ته وکړه چې ای فاطمې چې کله قربانۍ څاروی ذبح کېږي
د هغې د بدن اولنۍ قطره ځمکې ته رسیږي، هغه ځمکې ته رسېدلو نه مخکې الله ستا ټول ګناهونه معاف کړي وي. نو اوس دا څومره لوی خبره ده یار. د هیرس په بنیاد باندې به ما او تا قرباني وکړو که نه یار. نن سبا خو ټوله ښودنه ده، دا بعضې څاروی د ښودنې دپاره راولي چې پلانکي دومره څاروی راوستی دی، دا خو به د هغې نه غټ څاروی زه راولم. څیرې ورته وراچولي په دې لارو یې دا سیمبوزي دا سیمبوزي دا سیمبوزي خلکو ته یې شو کوي. مونږ خو قرباني کوو. نو غریب ځان له زور هم ورکړی وي، دومره لوی پیسې راخستې وي په څو لکه روپۍ باندې. په دې کې زمونږ د پنجابیانو کې دا مرض ډیر زیات دی. زمونږ پښتانه پکې ډیر ملوث نه دي، خو د خیره سره اوس پکې ورو دا زمونږ پښتانه ملوث کېږي لګیا نه جي. صرف د الله د رضا دپاره به څه کوو؟ قرباني به کوو. چاته به د ښودنې دپاره نه کوو، چاته به د ځان د ښودنۍ دپاره نه کوو، څاروی به چاته ښایو نه. نیت ګوره ډیر ضروري شی دی. څه شی؟ نیت. زه اکثریت نور قاری صاحب ته ویم که دا موږ دلته د طالبانو ته ناست دي، دا زه واز او نصیحت کومه ما سم جړی دا نیت. انما الاعمال بالنیات. ویم چې دا موږ کوم سبقونه ښایو دا پټکیم په سر کړي دي او دا ګیرم پریښي دي او د خلکو ته واز او نصیحت کومه، دا پوره دنیا لګې دی لایکونه او کمنټونه او شیر او خلک وایي دومره پالور دي شو ماشاءالله. په ټیک ټاک کې د 10 لکه نه زیات پالور زما برابر شوي دي، ډېره اورېدلي دي. ټیک ټاک کې د عالم بیان څوک ګوریم نه، خو دا په دې باندې چې موږ دلته زړه خورو چې موږ د عمل د الله د رضا دپاره دی او که نه د لایک او د کمنټ دپاره دی. د قیامت په ورځ الله وایي چې تا ته په دنیا کې خلکو لایکونه درکړي دي، ما سره د هېڅ بدله نشته. زه به څه کوم؟ زما بیړه غرقه نه شوه. هغه زکات چې زما عزتمندو یو سړي خپل مال نه زکات به نه ورکولو، دا وفات شو مړ شو، د هغه مال ورثاو ته حواله کړلی شو، نو هغه جهنم ته لاړو. ولې چې زکات به نه ورکولو، دا ورثا د هغه مال دی، د دې نه به زکات ورکولو، نو د هغه په مال کې د ده وارثان جنت ته لاړو، په خپل مال کې هغه جهنم ته لاړو. دغه زما عزتمندو سړی به د جهنم په اور کې ډیر افسوس کوي چې زما مالو زه کم خوا راغم، زما د مال نه به زما رشته دارانو بچو زکات ورکولو جنت ته لاړو. ښه زه عالم مبلغ واز او نصیحت کوي، دا خدای ناخواسته دا به جهنم کې پروت ډیر افسوس به کوي چې زمونږ په واز او نصیحتونو باندې د خلکو زندګۍ نه جوړې شوې، خلک منځګزار جوړ شو، خلک تهجد گزار جوړ شو، خلکو قربانۍ نه کولې، خلکو چې کم دی غلط کارونو نه ځان منې کو او خپله جهنم ته خپله مې پې عمل نه کول. وی مولا بل ته مسلې کوي خپله پې حملې کوي. دا خبره نور قاري صاحب ته زه کوم چې دا دلته ما او تا ناست یو د ماشومانو ته سبق ښایو، دا سبق ما او تا د الله د رضا دپاره ښایو که نه پیس ته ناست یو. اوفو بس صرف نیت بدلول دي، نیت سیده کول دي. رونو خبره خو به مې غلطه نه وي که نه. حج کول الله راضي شي. موږ ټک چو چې دا حج هم په بل باندې ورخرڅ کړی نه وي. خیرات به کوم چې ټول خلک راشي او سیرې راته راواچي او مبارک شه حاجي صاحب او ماشاءالله. که زه ورته یم حاجي صاحب دا خیرات دومره ضروري نه دی، دې مړي پسې دا خیرات دومره ضروري نه دی، راوړه ما ته د مدرسې ضرورت دی، مدرسه پې راله جوړه کړه. خفه نه شي یار، بیا به خلک څه وایي، بیا به خلک څه وایي چې پلار پسې اړوله اور بل نه کو. وی شوي ور به شي، پته به هم د قیامت په ورځ لګي چې ما او تا دا کمې قربانۍ کړي دي دا هم د الله دپاره کړي، دا کمې روجې م نیولې دي د الله دپاره م نیولي، که د غیر الله دپاره. دې جومات ته چې کم راغلي یې او دا جومات ته کم راځئ دا د الله دپاره راځئ، او که نه د چا د تانې نه ځان بچ کې چې پلانکې به وایي دا بالمازه دی بالکل مونځ او دس نه کوي. بعضې خو په دې جومات ته راشي، داسې نه چې الله حکم دی مونځ وکوئ. نو قرباني به کوو انشاءالله، کوو به انشاءالله، د چا د رضا دپاره به کوو به انشاءالله، الله د رضا دپاره، او د دې ثواب نه به ځان نه محرومه کوو. که ډېر غریب نه خیر دی، کوشش وکړه قرباني وکړه، ټیک ده که نه؟ چې 100 لکه در باندې قرض دی او دا وایي چې دا به زه خلاصومه دا 100 لکه، نو دا زما عزتمندو یو 100 زره دې ورسره نور قرضداری شي.
3 لکه 15 لکه 10 لکه قرضدار دی او د هغې دپاره دې بډې تړلې دي دا به زه خلاصوم نو که یو 100,000 یو 1,500,000 یو 40,000 روپۍ ورسره نور قرضدارې شوي والله د دې د برکته به د هغه 100 لکه هم الله پاک خلاصي کړي. دا دومره زما عزتمند یو بهترین عمل دی. قرباني به کوو انشاءالله مینې سره شوق سره محبت سره او الله ته به پیش کوو انشاءالله العزیز. ډېرې ورځې پکې پاتې نه دي. نیت وکړو نیت وکړو که نه الله پاک به د داسې طرف نه درله پیسې راورسوي ستا وهم او ګمان کې به نه نیت وکړو. بعضو نیت هم نه دی کړی حالانکې ښه مالدار خو نیت یې نه کړی الله پاک بس وس طاقت ورنه کړي بس. ولې دا دومره بس شی دی چې د زړه په مات زړه باندې لګي قرباني کې مات زړه نه خوشحالۍ سره. او قربانۍ څاروی کله راوله بعضې خلک کله قربانۍ څاروی راولي بس د آخري خبره کوم. قربانۍ څاروی کله راولي تاسو پته شته د اختر په ورځې راولي یا د اختر په شپې راولي. 4 ورځې وړاندې 15 ورځې وړاندې 6 ورځې وړاندې یو هفته وړاندې څاروی راوله د هغې ښه خدمت وکړه ګیاګانې وله راوزغلوه پاکې ولمبوه چې د هغې سره ستا څه پیدا شي څه پیدا شي مینه پیدا شي او دا څاروی بې زهره کې چې دا ځای دې لږ ورسره درد وکړي دا قرباني قبوله ده. الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق رانصیب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رب.